بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ركوع نمبر 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روژې، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لکه څنګه چې فرض کړی شوي وي په هغه کسانو باندې چې ستاسو نه مخکې وو، دپاره دی چې تاسو تقوادار شئ. ایاما معدودات، یو څو ورځې شمارلی شوي. فمن کان منکم مریضا، پس هغه څوک چې په تاسو کې مریض او علی سفر یا په سفر باندې، فعدة من ایام اخر، نو شمار د روژو دې پوره کړي په ورځو نورو کې. وعلى الذین یطیقونه فدیة، او په هغه کسانو چې طاقت لري د روژو د نیولو، فدیة طعام مسکین، نو فدیه ده خوراک د یو مسکین د یوې روژې په سر. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، او هغه څوک چې په خپله خوښه وکړي څه نیکي زیاته، پس دغه بهتره ده ده لره. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، او که روژه ونیسئ تاسو دا بهتره ده تاسو لره که چېرې تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت رمضان هغه ده چې نازل کړی شو په هغې کې قرآن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، چې هدایت دی د پاره د خلکو او روښانه دلیلونه دي د هدایت، والفرقان او حق لره د باطل نه د جدا کولو، یعنی حق او باطل جدا کوونکی څیز. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، پس هغه چا چې بیا ستاسو نه دا میاشت، نو خامخا دې روژې ونیسي. ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، پس هغه څوک چې ناجوړه وي او یا په سفر باندې وي، نو شمار د روژو دې پوره کړي د نورو ورځو نه. یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، غواړي الله چې په تاسو اساني راولي او نه غواړي چې په تاسو سختي راولي. ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداکم، او د پاره دی چې تاسو پوره کړئ شمار د روژو، او چې لویي بیان کړئ د الله په هغه هدایت باندې چې کړی دی تاسو ته. ولعلکم تشکرون، او د پاره دی چې تاسو شکر ایستونکي شئ. وإذا سألك عبادي عني فإني قریب، کله چې تپوس وکړي ستا نه ای نبي صلی الله علیه وسلم زما بندګان زما په باره کې، نو ورته ووایه زه نږدې یمه. اجیب دعوة الداع اذا دعانی، جواب ورکوم د دعا کوونکي یا د سوال کوونکي د دعا هر کله چې زما نه دعا وغواړي. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، نو په کار دی چې قبول کې حکم زما او ایمان راوړي په ما، د پاره دی چې دوی په نیغ لار شي. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره په شپه د روژو کې یو ځایوالی د خپلو ښځو سره. هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دوی جامې دي ستاسو او تاسو جامې د دې ښځو. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، معلومه ده الله ته چې بېشکه تاسو خیانت کوو د ځانونو سره. فتاب علیکم، نو رجوع د رحمت وکړه په تاسو باندې. وعفا عنکم، او معافي وکړه تاسو ته. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لکم، وس ورځئ د شپې یو ځایوالي ته د ښځو سره، او حاصل کړئ هغه څه چې لیکلي د الله ستاسو دپاره. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، او خورئ او څکئ تر دې پورې چې ښکاره شي تاسو ته تار سپین د تار تور نه، یا مزې سپین د مزې تور نه، یعنی سبا.
ثم اتم الصيام الى الليل بیا پوره کوي روژه د شپې پوری ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد کوروالی مکوئ د ښځو سره کوي تاسو اعتکاف کوونکي په جوماتونو کې تلک حدود الله دا د الله حدود دي فلا تقربوها نو مه نږدې کیږئ دې ته کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون دغه رنګ بیانوي الله آیتونه یعنی حکمونه خپل خلکو ته دپاره دی چې دوی تقوادار شي یعنی ځان وساتي د ګناه نه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل او مخورئ تاسو مالونه خپل په خپل منځ کې په باطله طریقه وتدلوا بها الى الحکام او موړئ هغه حکیمانو ته لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون دپاره دی چې تاسو اخورئ یعنی موړی دا حکیمانو ته دپاره دی چې تاسو اخورئ یوه ډله مالونه د خلکو په ګناه سره او تاسو ښه پوهیږئ اوس په دې رکوع کې د روژې فرضیت چې دی هغه هم دقه شان څنګه چې د اسلام نور احکاماتو ما تاسو ته د شرابو خبره کړې وه منسوخ آیتونو خبره هم کړې وه دقه شانتې دا روژه چې ده نبی صلی الله علیه وسلم په اوله کې مسلمانانو ته حکم کړی و چې په هره میاشت کې به صرف 3 روژې نیسئ دا روژې فرض نه وې بیا د هجرت په 2م کال د روژو د نیولو دا حکم شو په دې اولني حکم کې دا رعایت دی چې څنګه تاسو وګورئ که نه دې ترجمې ته وګورئ چې الله رب العالمین فرمایي چې که څوک مریضي یا په سفر باندې نو په نورو ورځو دې پوره کړي او که د چا د پیسو طاقت کیږي او فدیه طعام یعنی خوراک ورکولی شي مسکین له د یوې روژې فدیه نو بس ټیک ده هغه دې ورکړي خو که څوک څه نیکي وکړي نو هغه بهتره ده یعنی که روژې ونیسه جو بهتره ده او که نه مالي طاقت یي جو پیسې ورکوي نو اول دا رعایت ورکړلی شو مسلمانانو ته نو بیا دا 2م حکم راغی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې میاشت روژې هغه ده چې په هغې کې قرآن نازل شوی دی نو بیا الله رب العالمین وفرمایل چې تاسو به د دې میاشتې روژې نیسئ او دا عام رعایت شو دا منسوخ شو لیکن بیمار مسافر یا د وړو ناجوړه ښځه چې حامله او کمزوري یا بل څه وجه یو ډاکټر ورته چې روژې مه نیسه که نه یا هغه ښځه چې بچي له پی ورکوي یا داسې بوډاګان چې هغه د روژې نو طاقت نه لري د دوی دپاره دا رعایت پاتې شو دقه شان پاتې شو چې که نه شي نه وي بس نه دې نیسي او فدیه دې ورکړي او باقي ټولو ته حکم دی او دیو ته هم دا حکم دی چې کله عذر ختم شو نو بیا به دوی دغه روژې قضا راوګرځوي خو که فرض که څوک داسې چې د بچ کېدو لکه انتهایي په کټ پروت بوډا دی یا داسې که نه چې دغه طاقت یې نشته دی نو بیا که هغه روژې ونه نیسي او فدیه ورکړي نو خیر دی بهتره دا ده چې څوک روژې نیسي نو روژه دې ونیسي خو که روژه نشي نیوی نو بیا دې فدیه ورکړي او چې دا وایي چې که څوک په خپل طاقت نیکي وکړي نو دی مطلب دا دی چې که په یو کس په ځای باندې 2 کسانو له ډوډۍ ورکړي او دغه شانتي د مسافر چې دی نو هغه ته دا اختیار پاتې شو که د سفر ګران دی او دی نشي نیوی روژه دې نیسي او که نه نیوی شي او نږدې سفر دی څه مسله ورته نشته نو بیا دې روژه نیسي نبي صلی الله علیه وسلم او صحابو به کله روژه نیوه په سفر کې او کله به یې نه نیوله بیا الله رب العالمین فرمایي چې شهر رمضان الذي دی آیت ته وګورئ الله فرمایي چې په دې میاشت کې قرآن نازل شو نو دا د خلکو د هدایت دا قرآن ذریعه شوه ښکاره دلایل دی پکې د هدایت او د حق او د باطل جدا راوستونکی کلام دی دا او بیا الله رب العالمین فرمایي چې الله په تاسو ګرانې نه راولي الله سانې راولي خو دپاره دی چې تاسو د دې روژو د اشمار پوره کوئ لکه په کال کې دغه 10 روژې پوره کول دي یا د 29 میاشتې یا د 30 وي که نه خو الله فرمایي ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون نو هغه وجه الله رب العالمین هغه مقصد الله رب العالمین ښوولی دی چې د روژې د میاشتې د روژې نیول یوازې عبادت نه دی یوازې پرهیزګاري نه ده مونږ خلک صرف عبادت او پرهیزګاري سوچ کوو که نه بلکې د قرآن په ذریعه چې الله مونږ ته کومه نیغه لاره ښوولې ده نو دا یو لوی عظیم الشان نعمت دی د الله د طرف نه د ایمان د قرآن د هدایت دا د الله د طرف نه یو لوی نعمت دی نو د دې روژې نیول د دې لوی نعمت شکر ادا کول دي دا روژه نیول د الله د دې لوی نعمت شکر ادا کول دي چې قرآن مونږ ته د دې مقصد دپاره الله نازل کړی دی چې دا حق او باطل ما تا ته ښکاره کړي او د الله د رضا لاره وپېژنو په خپله پرې روان شو او د دنیا خلک هم د ځان سره روان کو
او د دې مقصد دپاره بهترینه ذریعه چې ده هغه روژه ده. کم خیالي په روژه کې یو اجتماعیت یو سوچ انسان له راشي که نه، یو ټریننګ دی زما او ستا چې پوره ورځ چې دی د الله حکم دی دا به نه کې، زه به نه به خورې، زه به نه خورم، نه به څکې، زه به نه څکم، شهواني تعلق به نه ساتې، زه به نه ساتم. لکه حکم د الله منلي که نه، د چربانګ نه واله د ماښامه پورې لکه دونه د خپل حلال ښځه خاون هم الله پاک منع کړي دي د یو بل نه که نه. نو دا څونه ښکلی ټریننګ دی، ښکلی تربیت دی چې ما او تا ته د وجود د کنټرول کولو، د خواهشاتو د کنټرول کولو تربیت هم راکوي، د خیټې او د خوړلو څکلو تربیت راله هم راکوي. او دغه شانتي دا د قرآن میاشته بنده ته ډېر شی وخت میلاو شي چې بنده قرآن ووایي. بله خبره داره چې د شعبان میاشت چې ده، نو د شعبان دا میاشت داسې مبارکه میاشت ده چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم به په پوره کال کې رمضان روژې خو به یې ټولې نه وي، خو په پوره کال کې به چې د کمې نه ډېرې روژې په کومه میاشت کې نه وي، نو هغه به د شعبان میاشت وه. دا میاشت اوس ته شو قدر دا میاشت. نو چې کم کار په رمضان کې د کولو دپاره زموږ اراده ده، نو په کار ده چې هغه موږ په شعبان کې شروع کړو. لکه د اوس نه څنګه چې موږ به روژې نیسو، نو چې د اوس نه موږ هفته کې یوه روژه نیوی شو، دوه نیوی شو که نه، نو دغه شانتې چې روژې نیول شروع کړو. ځینې بندیان ډېر نیوی شي، خو مکمل ټول به هر ورځ به نبي صلی الله علیه وسلم دا نه چې ټول شعبان به یې ونیوو، چې نبي صلی الله علیه وسلم د آخري ورځ بیا فرمایلی دي چې لکه دغه مه نیسئ که نه. لکه مطلب دا چې انسان دی، د نفس هم په انسان باندې حق یو ډېر شی ذمه داری هم نوري، لکه د ښځه خاوند ذمه داری، دغه شانتي د بچو د تربیت ذمه داری، ډېر شی خبرې که نه. نور زموږ زنانو ډېر شی خپل مصروفیات کارونه د کور ذمه داری که نه، نو هغې ته هم پکې خیال کوئ. او دلته الله رب العالمین د روژې د میاشتې تعلق د قرآن سره یو ځای کړی دی، او د دې رمضان د اهمیت هم ځکه دی چې نفل د فرضو برابر ثواب دی، او فرض د اویاو فرضو برابر، لکه دونه غټې نیکۍ پکې راټولیږي که نه په رمضان کې. او نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هلاک دي شي، یعنی پوزه دي په خاورو کې راښکودی شي د هغه بنده، مطلب ذلیله دي شي هغه بنده چې د رمضان میاشت پرې راله او د دونه نیکي ونه کړه چې په الله یې ځان معاف نه کو. نو انشاءالله د رمضان میاشت را روانه ده، په الله باندې به ځان بخو، الله ته به سوال کو، زاری به کو، د اوس نه به تیاري کو انشاءالله. الحمدلله قرآن هم شروع کو، دا هم د الله ډېر لوی احسان دی، الله دې زموږ د ټولو نه قبول کړي. بیا په دې رمضان کې چې کوم اخیري عشره کې په طاق شپو کې لکه 21 23 25 27 29 که نه، په دې شپو کې خاص کر د لیلة القدر دغه شته دی چې په دې شپو کې دی. به هر حال ځکه شپه خو ولې نه ده چې ټولې شپې عبادت وکړلی شي، او په رمضان کې د شپې عبادت چې دی هغه خامخا لازمي کول دي. نو انشاءالله تاسو به د مخکې نه هم تهجد کوئ، چې څوک نه کوئ د اوس نه ځان د شپې د پاڅېدو عادت کوئ، یو تربیت ته ځان شروع کوئ. ټول آسماني کتابونه الله پاک په رمضان کې نازل کړي دي، دې نه د رمضان اهمیت دی که نه. او قرآن پاک چې دی نو دا د لیلة القدر په شپه باندې ټول قرآن پاک چې دی هغه دنیاوي اسمان ته فرشتو ته جبرائیل علیه السلام ته لکه حواله کړلی شو، او بیا لږ د حالاتو مطابق په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په 23 کالو کې دا قرآن نازل شو. دا سراسر هدایت دی، او دا د حق او د باطل په منځ کې تمیز راوستونکی کتاب دی. نو په دې سره د قرآن او د رمضان یو خاص تعلق شو که نه. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به جبرائیل علیه السلام د قرآن د ورکوو چې څونه به یې ویلی و که نه، نو هغه ټول قرآن به نبی صلی الله علیه وسلم ته وابه یې وروتي. او کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ اخري کال و، نو په هغه رمضان کې 2 ځله لکه 2 ځله یې پوره قرآن اورولی و. ځکه بعضې علما وایي که نه چې په کال کې 2 ځله قرآن پاک خامخا ویل پکاري، لکه ختمول پکاري. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې د بخاري شریف حدیث دی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم بنده د روژو په شپو کې د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې عبادت وکړو، قیام یې وکړو، نو د دې بنده ټول ګناهونه مخکیني چې دي هغه به معاف کړلی شي. نو الله دې دا روژه په مونږ په خیر، په روغ صحت سره او په خوشحالو سره راوستي چې مونږ په خپل ټول ګناهونه معاف کړو او الله رانه راضي شي. بل الله پاک فرمایي زه ثاني غواړم په تاسو ګرانې نه راولم. حضرت عایشه رضی الله عنها د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي ده فرمایي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قاعده وه چې کله به نبي صلی الله علیه وسلم له د 2 خبرو اختیار ورکړلی شو
چې که دا کار کوي او که دا کار کوي. نو چې کومه خبره به پکې اسانه وه نو نبي صلی الله علیه وسلم به هغه اسان طرف ته توجه کول، لکه سختي به یې نه کول، هغه اسان کار به یې کوو. خو شرط به پکې دا و چې د ګناه کار به نه و، لکه دواړه به ټیک وو، یو به ګران کار و یو به اسان کار و. نبي صلی الله علیه وسلم به هغه اسان کار کوو، سختي به یې نه کوله. او فرمایل خلکو ته به یې په خلکو باندې اساني کوئ، سختي پې مه کوئ، د خوشحالۍ خبرې اوروئ، نفرتونه مه خوروئ. بیا دغه شان الله فرمایي وایي سألک عبادي عني، نو وایي چې څه کسان د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې مونږ الله رسوله صلی الله علیه وسلم مونږ په زوره باندې د الله نه سوال کوو، که رو تي کوو دعا په زوره اوري که رو اوري که څنګه په څه طریقه مونږ کوو. نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین جواب وفرمایو چې که رو کوي که زوره کوي په زړه کې کوي دا ټول هر څه زه اورم، خو اصل خبره دا ده چې زما احکامات ومنئ او په ما ایمان راوړئ. الله فرمایي که نه خبره ټوله د ایمان ده. نو د دعا ده الله دعاګانې قبلوي، خو د دعا د قبلېدو خو هم څه آداب دي که نه، چې حرام خوره نه د حرام خوره دعا نه قبلېږي. دا خبره صفا واورئ ټول، څوک چې حرام خورئ د هغه دعا به نه قبلېږي. او دغه شانتي یو غریب بنده دی او په هېڅ نه پوهېږي، مطلب غریب داسې چې د سیاست یا د حکومت د چلولو یا د اقتدار نه پوهېږي او دې سوال کوي چې یا الله مانه د پاکستان باچا که، نو داسې سوال خو الله پاک نه قبلوي که نه، مطلب داسې چې ناجایزه سوال نه. یا دا چې قطع رحمي د چا دغه خپلوانو رشته دارانو دغه ذکر کوي چې خدای دا زما او د دو دا ورانه چې دا د عمر ودانه ساته، نو داسې دعا خو الله پاک نه قبلوي که نه. نو دغه شانتې دعا دپاره وختونه مقرر دي، وختونه داسې چې خاص وختونه چې په هغې کې خامخا الله دعا قبلوي، لکه د خطبې د جمعې د ورځې د خطبې دا وخت، د جمعې د ورځې د مازدیګر وخت. دغه شانتې نورم د ليلة القدر د شپې د سجدې په حالت کې، دغه شانتې نورم ډېر په حادثو کې باران چې ورېږي په داسې ورځ باندې، او د مصیبت زده او د بیمار دعا الله خامخا قبلوي، د مظلوم دعا الله پاک قبلوي، د مور او پلار دعا د خپل اولاد په حق کې الله پاک خامخا قبلوي که نه. دا ټولې دعاګانې دې ته خیال کوئ چې په داسې حالاتو کې په داسې وختونو کې او د داسې خلکو نه ځان له دعاګانې وغواړو. مطلب دا چې لکه مور او پلار خوشحاله ساتو چې هغه راته په اخلاص دعا کوي که نه داسې. دغه شان یو مسلمان چې د بل مسلمان دپاره دعا غواړي او هغه ته خبر نه او دی د بل مسلمان دپاره په اخلاص دعا کوي، نو دغه الله پاک ضرور قبلوي. حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم یو ځلې جومات ته راغی، نو ویې کتل چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر رو لمونځ کوي، لګیا دی قرآن پکې وایي. بیا نبي صلی الله علیه وسلم چې یخوا لاړو نو ویې کتل چې عمر رضی الله عنه په اوچت او په سم په ګرجدار اواز باندې لګیا دی قرآن تلاوت کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې مونځ ختم شو سحر شو، نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه یې تپوس وکړو یا ابوبکر دومره په رو رو دې ولې قرآن تلاوت کوو؟ هغه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته چې مې اوروجو هغه خو رو رو هم اوري، لکه الله ته مې اوروجو الله اورېدو. بیا حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي عمره دومره په زوره په تیزه باندې دې ولې قرآن وایي مونځ دې کوو، لکه په زوره دې پکې تلاوت کوو؟ نو عمر رضی الله عنه ته وایي بس او د خلک مې راایښول او شیطان مې پیس غلوو. نبي صلی الله علیه وسلم د دواړو جواب واورېدو او دواړو ته یې په خپل ځای ټیک یې لکه. بیا الله فرمایي د ښځې د خاوند د لباس په باره کې چې ښځه د خاوند لباس دی، خاوند د ښځې لباس دی. نو لباس مطلب دا چې د ښځې او د خاوند د یو بل سره داسې تعلق چې د دوی د یو بل رازداراني د یو بل په عزت او په ذلت باندې یو شان شریکي. دا نه وایي چې به د دوی عزت د دوی دی او زما دا زما دی، نه، چې دی عزتداري زه به عزتداره یم. ټیک شوه. که دغه شانتې خاوند هم دا وایي چې که دا په عزت دی جو زه هم په عزت یم. دغه شانتې د یو بل پرده پوښي، لکه د یو بل دغه پرده ساتي، لکه څنګه چې جامه د په وجود باندې راخورئ او خوند پې کوي که نه، زینت یې ښایسي. او دغه شانتې په رمضان کې د شپې د ښځوالي کولی شي، ښځه او خاوند میلاوېدی شي او د ورځې چې دی هغه منع کړلی شول. دا اډیو غټېږي بیا تاسو ته نه پلی کېږي. دا لږه تشریح به په دې بله کې وکړم. خاص صدق الله العظیم.